خالد بن ولید هر پختون پیجنی یو جنگ ته لاړی فتح نه ملاویږي فتوح الشام لیکلی دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام شپې خوب کې حضرت ابو عبیدہ ته ورغه خوب کې ارشاد ورته فرمایي لخر ولېګا خالد بن ولید دشمن له لاسه مجبور دی چې دا خبره واورېده د سحر اعلان وکړو خلکو راغونډ شئ محبوب مې په خوب کې لیدلی دا ارشاد ورته فرمایله لخر تیاروي حضرت خالد بن ولید رضی الله تعالی عنہ بی بی ام تمیم هغه وایي چې دا څنګه کېدای شي چې په جنگ موتیه کې کافرانو باندې 14 تورې ماتولی شي هغه خالد نن څنګه ګیر شوی دی کور کې وګرځېدله د خالد بن ولید یوه ټوپۍ ورته میلاو شوه چې لښکر تیارېدو دی هم ورسره روانه شو ابو عبیده رضی الله تعالی عنہ ته ټوله خبر بیان کړه ټوپۍ ورپسې وروړه ما عزتمندو قدرمندو حضرت خالد بن ولید رضی الله تعالی عنہ سحر کې لخکر چراغا ټوپۍ په سر کړله مازدیګر لمر لا نه دی پرېوتی چې الله رب کریم د دې ټوپۍ کې دننه د نبی علیه السلام ویښته مبارک و د دې ویښتو په برکت سره الله فتح ور نصیب کړله